د دویم واده لپاره ډیره زیاته ناشنا وظیفه. که څوک د دویم واده خواهشمند وي نو دا وظیفه دې وکړي، انشاءالله العزیز مراد به پوره شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د ژوند نه به مزې اخلئ. الله پاک دې تاسو ټول خوشحاله ساتي. او څومره چې زموږ او ستاسو مسئلې مسایل دي دا ټول د الله پاک دا ختم کړي او ښکلې د پیسه ماحول د الله پاک دا برابر کړي چې څومره کتونکي دي څومره اورېدونکي دي دوی د تر او تازه همیشه لپاره وي. نن محترم ما ستاسو لپاره ډیره زیاته ناشنا وظیفه راوړې ده او ډیره زیاته قیمتي وظیفه هم ده. هغه وظیفه دا ده چې یو سړی داسې دی چې د هغه ښځه وفات شوې وي او دی دویمې ښځې پسې ګرځي، دا اړی شین شو، دویمه ښځه نه پیدا کېږي. نو که دا وظیفه یو سړی کوي نو انشاءالله العزیز زر تر زره به الله پاک د دویم واده بندوبست وکړي. یو سړی داسې دی چې د هغه کور والا دا بیمار دی او هغوی نه ګرځېدی شي، نه پاڅېدی شي، نه پخلی کولی شي. نو لازمي خبره ده چې دا سړی به خامخا بله واده کوي، ځکه چې دومره غټ کور سنبالول، ماشومان سنبالول، د دغې ښځې خدمت کول دا ډېر زیات ګران کار دی. نو خامخا به دغه سړی بل واده کوي. نو دا وظیفه دا ډېره زیاته قیمتي وظیفه ده. د چا کور زما او ستا د وجې سازېږي نو ما او تا به انشاءالله خامخا کوشش کوو د هغه لپاره. نو که څوک هم دویم واده کول غواړي هغوی له پکار دی چې دا وظیفه په چاراندام کې وکړي او ښه په توجه یې وکړي. د وظیفې ترتیب به دا وي چې کله دی مونځ کوي د ماسپښینه، نو د ماسپښین د مانځه نه پس به دا وظیفه دی شروع کړي. نو چې کله دی د ماسپښین مونځ وکړي نو د هغې نه بعد به 2 رکعته نفل دا صلات الحاجت وکړي. چې کله یې 2 رکعته نفل وکړل نو بیا به د هغې نه بعد درود شریف 11 پیرې ووایي. نو چې کله یې درود شریف 11 پیرې ویلې نو بیا به د هغې نه بعد سورة الاخلاص قل هو الله احد دا به 400 پیرې ووایي. نو چې کله چې سورة الاخلاص 400 پیرې ویلې بیا به د هغې نه بعد 300 پیرې استغفار ووایي. دا ویلی شي چې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، دا ویلی شي. او دا ویلی شي چې استغفر الله استغفر الله، او دا ویلی شي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. نو چې کوم استغفار تا ته آسان وي دغه ووایه 300 پیرې. بیا د هغې نه بعد 386 پیرې 386 پیرې به بسم الله الرحمن الرحیم ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ښه په قلاره تادي به نه کوئ. بیا د هغې نه بعد 1000 پیرې به یا ودود ووایي، یا ودودو یا ودودو یا ودودو. نو چې کله 1000 پیرې یا ودودو پوره کړو نو بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې دا به درود شریف ووایي. بیا به د هغې نه بعد اوږده دوا وکړي چې کومه جنۍ خوښه وي نو دا سیز په دې دم باندې د یو سیز دم کړي، مثال په طور سپری دې پې دم کړي یا دې پې خوږ سیز دم کړي. نو دا سپری دې سره وکړي چې مثال په طور په ځان دې ومږي رسوي او د هغوی په خوا دې تېر شي. نو انشاءالله العزیز محبت به پیدا شي او دغه جنۍ به د دغه هلکه دا به دیوانه شي، د دغه سړي دیوانه به شي. بله خبره دا کولی شي که مثال په طور په خوږ سیز باندې دم کې او دا خوږ سیز پر هغه جنۍ باندې وخوري نو انشاءالله العزیز بلکل ګارنټۍ سره او 100% کار به کېږي. دا وظیفه چې ما څونه خلکو ته ښودلې ده او هغوی په دې باندې عمل کړی دی، یقین وکړئ چې میاشت نیمه کې د هغوی کار دا شوی دی. نه زما هم دا کوشش وي چې زموږ څومره اورېدونکي دي د هغوی کارونه وشي، په صدق باندې هغوی کار مارو کړي، په صدق باندې دوی را وظیفه وکړي. انشاءالله العزیز الله پاک به دوی را کار لازمه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.